وروره زه بېګا کور ناست وم ماسخوتن په کم 10 بجې وې. دا زما د زوی ناګهانه چغې کړې وې یا لالا مړې کړم که نه چې زه راووتم دا پولیس والي ترېنه راتاو شوي وو او دې د ګیټ مخې ته راسملولي وو او وچ په ناقې والي څوک یې ورته ګوته یې چولې وې. نو ما ورته وی چې یې وروره دا ولې زه پرې پاسه ور پرېوتم یو ظالم پکې اوس هم پېژنم د رنګ یې پېژنم نوم یې لاله نه راځي. هغه د شاته د دې ځای نه ونیوم او دیکې لاله راکړه او کوز یې وغورځولم. هغه زه کوز وغورځولم زما دا زوی په 3-4 کسه باندې اوچت کړ او یې ویړلو چې یې ویړلو بیا زما بل زوی دی هغه زخمي دی که نه په ګوډو خپو باندې مې بوت هلته چې بو مې ته څنګه چې هلته ور ورسېدو ډېر ځای دقه حساب زما بېعزتي وکړه بر ناقې د دقه ځای نه ونیوم او ګیټ نه بار روغ کړم. نو په دې سپینه ګیره ما سره دونه ظلم زیاتې هره واقعه ما سره زما دا زوی بوتلې پسې کې نیولې پسې کې ما ورته دا ولې او به زما تپوس دې وکړي شي او باقاعده چې بیا به ورپسې سار لاړم سار هم دقه حساب په شرمېدلو باندې روغ کړم وی والم ځان سره مې د ضمانت والا کس بوتلی و د ضمانت والا کس هم لاله بر ناقه وو. نو د غریب سړي چې دغه حال چې څوک چا سره ضمانت لمبنې دي ما د زما د مخکې محکمه تپوس وکړي ما له دغه نومونه نه راځي چې هر څوک وي. زما نوم وصال دی د مټې چشتي آباد اوسېدونکی یم. بېګا کور ته تلمه کور مخې ته د واجد خان ولاړو او بادر خانو دوی زه تالاشي واغېسته ما سره سونه بیا ما ته ویلې چې تا نه چرسو بینځي موبایل ته خېجوله ما مې پلار له اواز ورکوه چې لالا بس په دې کې به ما هغې سره نوره لس چې کوم وو هغه ووالمه را باندې که په زور یې موبایل ته واچولم پلار مې راغی پلار مې ورته زاریګانې وکړې ځینې ونیوه هغوی ونه منله زه یې بوتلمه چې څنګه یې بوتلم هلته بیا هغه په مال ته را باندې کړه وهلی وي تا نه به زه هغسې چغې وباسم څنګه دی چې پلار ته تا آواز وکړو. بیا ما پسې مې پلار راغی د شپې او ورور مې ورسره و بس هغه هم دوی په دیکو را بار کړله د دوی خبرې نه کوي چې سیچو صاحب بوده دی او داسې واغسې هغسې مخامخ ناست و. بیا سهار ما پلار مې راپسې راغی دا ملګری ورسره و ده ته مې رنګ کړی چې پلار سره مې راشه ضمانت له چې دی راغی د دې ملګري دا ملګری هم راووښه بېعزتي یې ردم وکړه والد صاحب واپس رابار کړو. زما د مشرانو نه دا خواست دی چې موږ ته انصاف میلو شي. دا څنګه قانون دی ته مو هم داسې بوځې بیا 107 کې ما چالان کې د څه شي خبرې 107. زما نوم د فرهاد د پلار نوم مې دی مصری ګل اوسېدونکی د مټې مغولخیلو پراجګان ویم جي. دې ملګري مې ماته چې کومه دی بېګی دی بوتلې و ماته چې کومه دی سار کې کال وکړو د بل د موبایل نه یې ماته کال وکړو د سیچو صاحب موبایل و د هغې نه ماته کال وشو چې کال ماته وشو د ماته ویل چې ما له ضمانت له راشه زه د ماما سره چې کومه دی دا والد صاحب یې راغی دغې والد صاحب دی دی ما پسې راغی چې راغی ما پسې ما خپل روزګار همداسې پرېښوسو زه خپله چې کومه دی کباړي ما د کباړ کار کوم جي په سورپل کې مې چې کومه دی دوکان دی چې دی ما پسې راغی ما خپل روزګار همداسې پرېښوسو زه د سره روان شوم نو ما یې زه به لاړ شم هلته چې هلته کې لاړم بېګی دی هم د شپې والې ټکولې دی ډېر زیاتی والې دی بادر خان او یو دا بل مرزا دی ورسره خو د هغه نوم ماله نه راځي اول سید نوم یې رژي د هغه بل مرزا چې کومه دی اول سید نوم دی دا کوم یو چې ماله غزار راکو چې زه لاړم چوکۍ ته چې څنګه ورننوتم د چوکۍ په دغه سره چې ودرېدم دله ورلم ملاقات مې ورسره وشو چې ملاقات مې ورسره وشو چې د شانه زه دغه شوم ده په ما باندې 25 غزاره ما باندې دو دانګول ایسه نه بیسه دا ټول سر مې چې کومه دی موړه دی ټول سر مې موړه دی جي چې زه دغه شوم زه ترې دغه شوم موبایل یې م رانه واخیستو هر یو شی یې م رانه واخیستو خو لیکن زه د ټولو نه دا درخواست کوم د ډي پي او صاحب نه ډي آی جي صاحب نه زه دا درخواست کوم چې موږ ته د انصاف میلو شي. موږ ته دا نه میلاویږي چې کومه دی موږ ضمانت له لاړ شو یو انسان له ضمانت له لاړ شو او هغه موږ له هلته کې بېعزتي موږ ته میلاویږي. ځکه دا د دې ټولو نه زه درخواست کوم د ډي پي او صاحب نه ډي سي پي صاحب نه ډي آی جي صاحب نه د ټولو مشرانو نه زه دا درخواست کوم چې کومه دی موږ ته د انصاف میلو شي دې سپین ګیري ته د انصاف میلو شي ما ته د انصاف میلو شي ټولو ته د انصاف میلو شي چې کومه دی دوی زموږ په معاشره کې چې کومه دی خلل جوړوي او موږ زموږ دپاره داسې سړی په کار دی چې موږ ته خلل نه جوړوي زموږ دپاره روغ انسان په کار دی موږ خپله مزدور کار یو دا زموږ د جیبونو د هر یو شي حالات دی ته زموږ د حالات ته وګوره د جامو ته م وګوره د هر څه ته م وګوره 18 خو زموږ په جامو کې سوړي نو موږ چې کومه دي د دوی چې کومه دي ډیمانډونه پوره کړو موږ خپله غریبي وکړو موږ د کم یو کس ډیمانډ برابر کړو وروره د پیسو مطالبه دوی کوي موږ نه د هر یو شي مطالبه دوی موږ نه کوي نو موږ د دوی ډیمانډونه برابر کړو بچو له سې روړی یوسو